ګرانو کتونکو سلامونه. الف خان شیرپوی ننني ویلاګ کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خبرې ترې به کوو د پښتنو په جرګه باندې، په هغې کې چې کومه ډیټه وړاندې شوې ده، څونه پورې چې موږ سره معلومات هم یو ځای کړي دي، نو هغه به تاسو سره شریکوو. مزید چې کوم دی نو تاسو په کمنټس کې ویلی شئ چې دا پکې زموږ نه ایر شوي دي، دا هم پکې نه دي ویلې، نو په هغې باندې به انشاءالله بل ویلاګ کوو. ګرانو کتونکو زموږ په شمالي اشنغر کې نظیب خان لالا چې د پی ټي ایم منظور پښتین پسې دویم نمبر کس دی، شروع نه چې کله دا جرګه روانه شوه د هغه ټیم نه کمپین وختن په وختن د هغه سره زموږ انټروی او د 400 د ډیټ حوالې سره خو هم هغه دلته کې یو پیغام خلکو ته خور کړو. لومبنۍ ورځې خبرې دي، نن دویمه ورځ ده، نن څه کېږي هغه به تاسو سره بیا شریکوو. دا یو ښه خبره ده چې تر دې وخته پورې پوره هم نه چې کوم دی نو دغه جرګه ورسېدله. او چې کومه ډیټه دې وخت کې راغلې ده نو دې کې وایي چې 74584 یعنې 6,540 دا د پښتنو په مختلفو ځایونو باندې ډرون حملې شوي دي او ټارګټ کیلینګ شوي دي او په هغې کې دغه شهیدان شوي دي. دغه شانتې د پښتنو په ځمکه باندې 2 لکو نه زیات کورونه تباه شوي دي، ډیټا رپورټ وایي. په پښتونخوا کې 2.3 میلیون خلک چې کوم دی نو د آی ډي پي شوي دي، چې جلوزو کیمپ، 400 پلوسا، داسې مختلف ځایونو کې کیمپونه لګېدلي وو. دغه شانتې د پښتنو په ځمکه باندې 9220 لوی خودکش حملې شوي دي چې دې کې د عوامي نیشنل پارټۍ په حکومت کې ډېرې زیاتې او د هغوی پکې لیډرشپ اتلو او ډټ کې مقابله کړې وه. دغه شانتې د پولیو کمپین په دوران کې د پولیو په ټیمونو باندې 214 دا زنانه مړې شوي دي او 214 زنانه مړې شوي دي، دې کې پولیس هم مړه شوي دي، د په اربو کربو روپۍ هم راغلي دي او څومره د پولیو کیسونه راغلي. په کار چې دا ډیټا هم پکې وي، دا ډیټا به وړاندې کړې وي خو نه وي وړاندې کړې، نو اوس دې وړاندې کړي خو وړاندې کړې وي نو په کمنټس کې مونږ ته ووایي چې مونږ ته دغه هم پته ولګي. پښتنو کې 2 لکو نه زیات شناختي کارډونه چې کوم دی نو دا بلاک شوي دي، دا هغه کسان چې په هغوی باندې جرمونو او هغوی د دغه ترهګرو سره ککړو یا نو د 2 لکو شناختي کارډونه چې کوم دی نو هغه د بلاک شوي. د پښتنو په ځمکه باندې 1938 قبایلي مشران دا لال شوي دي، دې کې باجوړ، مومن، خیبر، جمرود، وزیرستان دا غونډ د علاقې پکې راځي. دغه شانتې په 2003 نه واخله 2024 پورې د پښتنو په 36 بازارونه دا تباه شوي دي او 11 بازارونو خو نوم نشان ختم شوي دي، هغه اوس په دې ځمکه باندې هغه بازارونه نشته، ډیټا رپورټ وایي. 7 کلي دا مکمل چې کوم دی نو تباه شوي دي او د هغې نوم نشان چې کوم دی نو هغه ختم شوي دي. 1,11,000 کورونه دا صرف په وزیرستان کې تباه شوي دي، 1,11,000 کورونه دا په لومبنۍ ورځ ډیټا رپورټ وایي. او په پوره پښتونخوا کې 1,000 پورې مسجدونه، جوماتونه، مدارس دا چې کوم دی نو شهید شوي دي. دغه شانتې په کوټه کې او په د سوات، د کوټې نه واله سوات پورې 10 لکه ایکړ ځمکه چې کومه ده نو دا قبضه شوې ده. دا ابتدایي چې کوم دی نو کوم د لومبنۍ ورځې موږ سره کومه ډیټا وه د تاسو سره هم شریکه کړه. مزید چې د تاسو سره کومه دغه د لومبنۍ ورځې کومه ډیټا وي نو هغه موږ سره په کمنټس کې شریکولی شئ چې موږ نه هغه پاتې شوي وي. په دې باندې به وختن په وختن موږ تاسو ته معلومات درکوو. ریزلټ یې څه روځي او خبره کوم ځای ته رسي، زه ورته په یو لحاظ سره دې ته اے پي سي وایم. اے پي سي داسې چې د ټولو پارټو نماینده جومات، نو دا هم کیدی شو چې ټولې پارټۍ یو میز باندې راټولې شوې وي، څنګه چې تېره ورځ د یو چت لاندې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې دا کسان دا غونډ شو او د امن دپاره یو کوشش وشو او دغه جرګه چې کومه ده مخ په وړاندې بوتلو دپاره یوه خڅه وشوله. نو خو په دې ملک کې دا کم حالات روان دي، خو دا سیاسي ګوندونه مشران خپل مفادات لري کي، عوامي مفادات او د دې ملک مفادات اخم کی
او د دې مل نه اټی نه جوړي چې صرف سټی پکې کوي او بیا ځي. دا عمل په حقیقي معنو کې د عمل سره محب وطني او د عمل خپل ګڼي، دا صوبه خپله ګڼي. نو د یو چت لاندې دوی ډېر څه چې کوم دی نو هغه کولی شي، خو چې کوي او چې نه کوي نو بیا به لکه سوچ وکړه که نه انګرېز موږ له پول جوړ کړی دی، تر نن ورځې پورې هغه پولونه مضبوط دي. 1937 کې انګرېز له دا زمري زړه ورکړه خو په هغه پول نه روځي. موږ پې ځو راځو ولې په الله مې یقین دی. او زموږ ټیکهداران او انجینران چې کوم پول جوړ کړي نو هغه بل حکومت ته نه پاتې کېږي. هغه داسې ړقې زلزله پرې راغلې وي. ولې چې بل حکومت راځي چې هغوی ځان له ټیکې منظور کړي او پیسې پکې وګټي. نو دې ملک خلوټ مار روان دی، نو دا د دې حکمرانانو د وجې. زه بیا هم وایم ګرانو کتونکو، خو په دې ملک کې د ایوب خان دور راواله ترقیاتي کارونه وګوره، د مشرف دور راواله ترقیاتي کارونه وګوره، د ضیاء الحق دور راواله د معذورو دپاره 2% کوټه دا د هغه په ټیم کې انون شوې ده. او چې موږ ته تور قانون وایو یا موږ ورته مارشل لا وایو یا ډیکټیټرشپ ورته وایو یا د میرټ نوکرۍ چې شوي دي نو په دغه حکومتونو کې شوي دي، په ډیکټیټرشپ کې شوي دي. نو فرق ډېر واضحه دی. د حکمرانان دي د خپل ځان نه دا داغ لرې کړي او د قوم سره د مخلص شي. چې کم په حکومت کې وي فوج زنده آباد، کم چې د حکومت نه دی خوښي نو فوج مرده آباد. دا کمې خبرې دي. خپل ادارې دا هم نه دي بدنامول پکار، او دا چې بدناموي نو د حکمرانانو دا لوټ مار چې روان دی نو دا هم په دې باندې. دا خو مې پکې یو اکسټرا خبرې وکړې. خو چې کوم د پښتنو جرګه ده دې کې کومه ډیټا ده دې کې ډېرې خبرې موږ نه پاتې دي، هغه تاسو په کمنټس کې زموږ سره شریک کړئ. دا د لومړنۍ ورځې وه، د نن ورځې څه کېږي هغه هم درسره شریکوو، سبا څه کېږي هغه هم درسره شریکوو. الله دې کړي چې دا زموږ د دې پښتنو دپاره په خیر تمام شي. ځکه چې موږ دلته کې د هر چا ته د شک په نظر ګورو، هغوی د یقین ځای نه دی پرېښی. راشي قوم راغونډ کړي، د قوم په سر باندې لوبې وکړي او یکدم چې کوم دی نو بدل شي، بیا اغیارو له کار کوي. بهر ملکونو ایجنټان دلته کې موږ سره دي، نو بیا دغه شانتې کېږي. خو یو لین ته چې پښتانه شي دا ډېره مهمه خبره ده.